السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو بلال یم ستاسو ورور. څنګه چې تاسو ته پته ده چې عمل خان بیا چې دی وروره لیونی شوی دی او په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې چې دی نو خبرې اترې شروع کړي دي، خو انشاءالله د هغه خبرو جواب به انشاءالله په دلیل سره ورکو. خبره څه ده او په څه وجه باندې عمل دومره اور اغشتی دی او دومره لمبه شوی دی. بله ورځ څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پېښور وزیرباغ کې د ان پي نه چې دی ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلل او په جمعیت الاسلام کې شمولیت کو نو مولانا فضل الرحمن صداسې قسم ته خبرې وکړلې. मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने यहाँ बड़े बड़े नारे सुने, लड़ो बड़ो लड़ो बड़ो लड़ो बड़ो, और नतीजा सरा हुआ तला तुम दर बदर हो तुम दर बदर हो. ملګرو مولانا فضل الرحمن صاحب د دې خبرو نه بعد چې دی ایمل ولی خان چې دی هغه ډېر سپک الفاظ چې دی په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې استعمال کړي دي، خو راځئ زه د هغه چې دی د لومبۍ خبرې راخلم او هغه له زه انشاءالله ډېر ښکلې او په ښه طریقې سره او په دلیل سره هغه له زه جواب ورکوم. تاسو به مهرباني وکړئ چې ویډیو به در سره مخکې شیر کړئ چې تر عمل څه چې تر نومې نشنلي پورې ورورسي. زه به انشاءالله د دغو د حقیقت چې دی نو درته زه ښکاره کوم په دې ویډیو کې. عمل خان بیا څه ویلي دي هغه زه لږ شان کلیپ تاسو سره شریکول غواړم. بله ورځ یو صاحب ودرېدو وي دا لر او بر او لر او بر وي دا چې لګیا دي وي دي دا وکړه چې داسې کول او اوس وي لرم در په در او برم در په در. نو صاحبه مه شرمې، بیا چې در پسې کتابونه سپړم نو بیا وایه چې خولې ټیک نه ده، بیا پکې ګیلې او مانې شروع کې. نو اوس چې کتاب راوسپړم نو کو لر دی او کو بر دی، خو چې پښتون دا در په در دی او تبا دی نو دا د دغې الميسود انا لله و انا الیه راجعون. پښتون چې در په در دی که نه نو ته خو لا خیر دومره نه، ته خو لا تر اوسه پورې ناظم هم نه پاتې شوی. ته چې څه خبره وکړې نو دا خوا کې چې دا کم سرې ټوپې په سر دي او دا پړقې درته وخي دغو ته ویمه چې ګورې د هر چا په خبرو پسې پړقې مه وهئ، پوه شولې. لکه دا سرې ټوپې هم په سر کړي دي، په 2 روپۍ ټوپې زه به یې درله واخلم، خو لکه د خسکي چرګانو چې دی بې وخته بانګونه مه وایې. هغه چې دی په زول بکواسو کې تاسو ته لاسونه پړقوئ، هغه نور هم چې دی وروره په ګډو وډو سر کې راته. اصل خبره دا ده چې پښتون در په در دی. نو ته خو لا اوسه پورې نه یم پی شوی، نه یم نه شوی او نه ناظم کله پاتې او نه به انشاءالله دغه کرسۍ او دغه عقدې ته وینې. ولې چې په پښتونخوا کې چې ستاسو حکومت راغی او ستاسو حکومت ختم شوی دی نو د هغې د هغه د چا نه نه دي هېره چې دلته نه به اوړه تلل او افغانستان کې به چې دی ستاسو اشرف غني سره لینډ دیڼو او هلته کې به م لیږل او ښه پیسې م ګټلې وې او ښه چې دی دلته کې به صحیح به په ایزي لوډ باندې به دلته کې کار کېده، بغیر ایزي لوډه چاته نوکري نه ده میلو شوې. نو ستاسو حکومت دلته کې خلکو لیدلی دي چې په هر کور کې شهیدان پراته دي. تا په دې ویډیو کې مې ویلي دي، خو د هغې جواب به دله انشاءالله په بله ویډیو کې در کوم چې شهیدان ولې پراته دي، د چا د وجې نه پراته دي، پوه شولې. نو صاحب تا به انشاءالله دغه مقام له الله پاک نه رسي چې ته به ترنه ناظم شي یا به کونسلر شي یا به ایم شي یا به ام پی ای شي. خو ستاسو چې کوم حکومت و دلته کې په دې صوبه کې تیر شوی دی نو که پښتون در په در کړی دی او بیا په پاکستان کې کم پښتون چې دی د قبایلو چې کم مضبوط پښتون دی هغه که چې دی نو تاسو په مهاجر کړی په خپل ملک مهاجر کړی دی د کور نه هم در په در کړی دی نو هغه ستاسو پلار کړی دی. ستاسو پلار په دې صوبه کې چې کم وخت هغه وخت کې لا هېڅ شی هم نه وي. پلار دی چې دی د پارټۍ چیرمین و صدر او هغه چې دی وروره د امریکې نه ډالر شریف واغشتل او دلته کې چې دی مشرف ته دسخط یې وکړلې او په قبایلو باندې اپریشن وکړه. د هغې جواب هم مولانا فضل الرحمن صاحب کړی دی، ستا پلار لی ورکړی، ستا د پلار خبرې به موري. زه به بې ثبوت او بې دلیله خبره انشاءالله نه کوم. کوم خبره هم چې کوم په دلیل سره به کوم، ثبوت په را سره وي نو ویډیو به درپسې کوم. هسې لکه ستاسو د نشنلیانو به لکه د خسکي چرګ چې دی بې وخته بانګونه نه. نو راځئ د پلار کلیپ ته وګوره، مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم جواب ورکړی دی هغه هم را سره وګوره. فوجی آپریشن تمہارے مطالبے پر کیا گیا، تمہارے کہہ دوں کہ جو ملٹری آپریشن سوات میں ہوا، جو ملٹری آپریشن بنیر میں ہوا، جو ملٹری آپریشن ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہا اور جو ملٹری آپریشن اورزئی میں ہو رہا، ان سب کی اے این پی کھلم کھلا حمایت کرتی ہے. مولانا صاحب فوجی آپریشن تمہارے مطالبے پر کیا گیا، تمہارے مطالبے پر قبائل کو اپنے وطن میں مہاجر بننے پر مجبور کیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور آج تم ہی ان کے خیرخواہ بننے کی کوشش کر رہے ہو. تم نے کس کی خدمت کی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں. تم نے عالمی قوتوں میں کہاں سے
हिदायत हासिल की, हम उनको भी जानते हैं। और आज अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है। अब कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की तरफ ले जा همدغه रही हैं? قوت ته مولانا صاحب چې افغانستان او پاکستان چې د جنگي خپل منځ کې دغه نشنلیان دي صاحب او هغه د اشرف غنی هغه کسان دي چې دی روره صاحب خپلو کې ټلې شي او د لر او بر او باچاخاني په کار د وخت او پورته نه باچاخاني دی غواړي دی روره دا د ډالرو خلک ته دی چې د قبایلو باندې اپریشن د پلار په دسخط باندې شوی دی چې په قبایلو کې د اپریشن وشي او قبایل د کرو کور شي او تبو برباد دي شي نو روره هغه خلک هم اوس راځي او په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې د هغه اولاد راپاځي چې زما صاحبه تا ته هېڅ ویلیو په دې نه میلاویږي او څه پارټي ستاسو پلار ختمه کړې ده او الحمدلله شکر دی چې ته اوس د دې پارټۍ صدر یې دا باقي پارټي ده دا به انشاءالله ډېره زر ته جارو